ہر چی وزن فعل لے مراد دا وزن فعل نہ کون الاسم موزونا بوزن یختص بالفعل. وزن فعل مراد کون الاسم موزونا چی اسم دے پدی وزن مانے راغلے. وزن فعل دا مانا دا. اصلیت کے معترض اعتراض کئی چی دالا او گورا وزن فعل دا اسباب دا من صرف نکو، حالانکہ اسباب دا من صرف دا من صرف اسباب دی، اور منع صرف اور صرف دوارا دا خدا اقسام دا اسم ندی. اسم منصرف و غیر منصرف دا چا اقسام دی. دا اسم نو وزن فعل اگی دا پارا سنگ مؤثر گردی. فعل خدا اسم بالکل زد و نقیز دے. دا دلا پا کہ کم خبروں کا نمگا وایو لکا وزن فعل نمگا مراد کون الاسم موزونا چاگا اسم دی موزونی پا وزن دا فعل سرا وی با اسم اگر شے با اسمی لیکن وزن بے پشان دا وزن دا فعلی، اگر با فعل نہیں لیکن وزن بے پشان دا وزن دا فعلی. نو دا وزن فعل مراد فعل نہ دے، دا وزن فعل مراد دے کون الاسم موزونا بوزن یختص بالفعل، اگر وزن بخاص دا فعل سرئی وزن فعل منگز دا مراد دا دے. فشرطه پس شرط دا وزن فعل پا تاثیر دا من صرف کی اگر دا دے ان یختص بالفعل چی دا وزن بخاصی دا فعل سرا دا وزن با اسماؤ کی نموجودی گی. ولا یوجد فی الاسم او دا وزن با نموجودی گی پا اسم کی الا منقولا بگر دا وزن بمگا نقل کڑی دا فعلنا اسم تا مجھ دا وزن دا کڑی دا اصل کی دا فعل وزنو ہمگا دارا نقل کو او اسم تا منور کو. لکا شمرا او لکا زوریبا شمرا او دارنگی چکم نانو زوریبا دا وزنون پا بل دے ندی موجود پا دی وزن مانے چرتا اسم ندر آگلے او دا زوریبا پا وزن مانے چرتا اسم ندر آگلے. نو شمرا خو ماضی دا شمرا و شمرو تشمیرن مانا پینسیو چتاول. فشمرتو عن ساق الجد اکثر دا کتابونو خطبو کی لکلی ما دا کوشش دا پنڈونا پینسی اچھتے کہ پینسی سڑے کل اچھتے چھ منڈا ہوئی چھو سڑے منڈا ہوئی اوزان چکم دنو چسکئی نو دا پینسی اچھتے کی. فشمرتو عن ساق الجد مانا ہمت میں شروع کو سستوالے میں پری خودو بڑی میں ہوالے الگا شاب آیا بڑی ہوا چھ سڑے منڈا ہوئی بڑی ہوئی. نو شمرا دا دے او اسنم دے دکا کبار مال منڈی تدان تیار کرو لکا طالب چی بڑی والی. نو شمرا دے او خاص اسنم دے. نو شمرا کی وزن فعل لے او بل پکی علمیت دے دا دے او خاص اس چکم دنو نم دے. او دارنگی زوریبا دے او سڑی نم دے. یو سڑے دمرا والے شویو چی چورا چورو نا تخل کوڑو زوریبا نم کی خود زوریبا دو پدی صورت کی او دے کی علمیت دے او بل پکی وزن فعل لے او دا وزن پا اسماؤ کی چرتن دے موجود. وَإِن لَمْ يَخْتَصَّ بِهُ کدا وزن خاص دا فعل سرنو بلکہ دا وزن پیسم کے مرابطے شو نبی فیجبو بیا ضروری دا ان یکون فی اوله احدا حروف المضارعات چراغی پاول کی دیو دا حروف دا مضارعات نبی نبی ہم دا فعل سر مشابہات راغے او بلدا چی ولا يدخله الہاو دیتا دی ہین داخلی گی ہین پکی چکمدن آغا نداخلی گی ہین مراد آغا تیرہ چی پا حالت توقف کی فہی سر چکمدن بدلی گی. لکا احمدہ او یشکرا او تغلبا او نرجس دا طول اودان پا اسماؤ کے موجودی گی. دا احمد ودن دا یواد فعل پوری خاص نہ دے احمدو اس میں تبدیل اضربو نہ را دی اسم دے تبدیل لے او باقاعدہ پا دا ودن باندے رازی. او دارنگی یشکر او تغلب او نرجس نو دا دکا غیر منصرف شو چیو پدے کی وزن فعل لے او بل پکی علمیت تے. احمد دے او سڑی نم دے او یشکر دے او سڑی نم دے او تغلب دے او قبیلی نم دے او نرگس دا نرگس دغه نرگس تے نرگس نو گاف پجیم بدل شو نرجس شو دا نرگس کو خود تاسو پیجنی. نو دا احمدہ او یشکر او تغلب او نرجس دی کتی نرا دی چا احمدتن ندے ویلے چا یشکرتن ندے ویلے چا تغلبتن ندے ویلے چا نرجستن ندے ویلے. فیعملو پس یعملن منصرفن یعملن
یعملون هغه اوخ ته وایي چې ډېره تیزه وي، هغه اوخ ته وایي چې کوم ډېر تیز وي. لقبولها الهاء ځکه چې دې یعملتن ابل یعملون وناقة یعملتن هغه تی قبلی. نو په دې صورت کې دا یعملتن مؤنث ته پر راغلو، یعملون اگر چې وزن فعل دی او دا وزن فعل خاص اگر چې دا فعل سره نه دی، لیکن په دې صورت کې دا تی قبلی. نو دا ځکه چې کوم دنو دا اسباب د من صرف نه نشولو که تی قبلی نو هغه وزن نه دی معتبر. واعلم ذکر خبر ان كل ما فيه شرط فيه العالمیت، ہر هغه سبب چې هغه کې علمیت شرط دي. تاسو کتابونو کې دغه څه عبارت ده ان كل ما شرط فيه العالمیت، په هر څه کې چې علمیت شرط دي. او وهو المؤنث بالتاء، هغه مؤنث فتانی سے لفظی سره وي، والمعنوی یا پتانی سے معنوی سره وي، والعجمة یا پکې عجمه وي، والترکیب یا پکې ترکیبی، والاسم الذي یا هغه اسم چې هغه کې الف نون مدیدتین ندی کې دې ټولو کې علمیت شرط ته ګوره. او وما لم يشترط فيه ذلك، او بعض اسباب داسې دي چې علمیت شرط نه ده. واجتمع مع سبب واحد فقط، هغه به د یو سره جمع کېږي. وهو العلم المعدول، علم معدول عدل لپاره علمیت شرط نه ده، لیکن کله نه کله ورسره علمیت جمع کېږي. نو په دې مخکینو ځایونو کې د ټولو دپاره علمیت شرط و. نو په کومو اسبابو کې چې علمیت شرط دي یا شرط نه وي لیکن ورسره جمع شوی، لکه عدل کې علمیت نه ده شرط، لیکن عمره کې د عدل سره علمیت جمع شوی دی. او دارنګې وزن فعل لپاره هم شرط نه دی لیکن ورسره جمع کېږي. نو هر هغه دی چې هلته علمیت شرط دي یا شرط نه لیکن ورسره، لیکن اذا نکره که عالم ته نکره کی، اگر عالم نے نکره کو نو صرف بیا باغه منصرف شي. ځکه د نکارت ته وجه عالمیت ختم شو، د نکارت ته وجه عالمیت عالم وایي هغې ته چې ما ودیل شین بعینه، او نکره وایي هغې ته چې ما ودیل شین غیر لغیر عینه. نو تمام هغه ځایونه چې کوم ځای کې عالمیت شرط دی یا عالمیت خو ورته شرط نه ده لیکن ورسره جمع کېږي، او دغه علم ته نکره که نو بس هغه ځان ته منصرف شو، دغه علمیت ختم شو. نو چې علمیت ختم شو نو بل سبب یوازې پاتې شو. او هغه اسباب داسې دي چې یوازې قایم مقام د سببینو نه دي. لکه احمده چې د دارالعلوم هر طالب ته موږ نوم کېښو. طالبان بعضې وخت کله نه کله خپله اصطلاح مقرر کړي. اصطلاح په دې جنګ کې باقاعده اصطلاحګانې وي. مخکینی جنګ کې حقانی سے ته به طالب وي، طالب په وارث به خبره کېده طالب څنګه دی طالب مخکینی جنګ کې. او د اوسنو جنګونو کې باقاعده بیل بیل نومونه، پوره نومونه وو، سباون، نور ختیز، دا نومونه وو باقاعده. د یو بل دغه چې کافر هم باقاعده دا وارث لګي، هغه ته د دې پته نه لګي. نو که احمد موږ د دارالعلوم هر طالب ته وایي، لکه څوک احمد من الحقاني طالب یم، په دې باندې وپېژندی شم، دا نکره شوه. بیا احمد هر طالب ته احمد وایي، دا بیا نکره شوله. دا پنډۍ کې چې یو ځل جلسه وه مفتی محمود رحمت الله علیه په زمانه کې، نو هلته ګولۍ چلېدلې وې، د بټو زمانه وه، او د لاهور هغه څه نوم یې و بدماش ګورنر و، هغه عجیبه نوم یې و، ګولۍ چلېدلې وې. نو وہ د جمعې ورځ لیکن پیپل پارٹی والا خپله نښه ګرځولې وه، آج جمعه ہے نہیں آج اتوار ہے. هغې وپېژندی شو چې زموږ سړی هلته به چاته نه وي. ډېره لویه ګڼه کې بیا د دوست او د دشمن پته لګي، نو خلک پرې راباندې کې ډېر پیپل پارټۍ والا پکې مړي شوي وو. د پښتنو هم باقاعده جنګ شو، پښتنو سره هېڅ نو دی په دی تالاشۍ اخېستې شوي وي. نو چې یو پیپل پارټۍ والا به خپل مرګ وي، هغه به آج اتوار یې پرېږدی، خو ځکه د جمعې ورځ ځان ته یې نښه دا ګرځولې وه، دې ته کوډ ورډز وایي. نو که موږ د دارالعلوم د طالب دپاره نوم کېږو احمد، بل چاته پته نه. موږ به جامع اسلامیه مدینه منوره کې وشو، نو کله نه کله خیبر ته به لاړو، جنګي ټرېننګونه به یې کولو. نو څه ملګري به د شپې یو طرف ته او څه به نو د خپلو ملګرو به ځان ته بېل نوم ایښی و چې زموږ دا نوم دی، هغوی ته به نه خیلو. پوره یعنې فوجي ټرېننګونو چې هغه به ونیولو او ته به نوم نه ورته، نو ښه به مو والو. او چې د خپل نوم بیا نوم بیا एकदम پرېښودو. په کابل کې شبنامه وه، د شپې باقاعده وبه نیولې ته ودرېش، نو د هغې شپې به خاص لفظ و. مثلا شریعت
هغه به هم درته هوا درکولو طریقت دا دوه لفظونه به هغه به هم درته وي که هغه درته ویل نو بیا به هغه نیسي ځکه هغه غل دی هسې درته یې ودرېش ویلې تا باندې که آواز وکړو ته به روان وي که نه درته به یې ودرېش تا به ورته طریقت هغه ورته एकदम شریعت هله به دې پرېښو کنې نه وی ډېر سخت قانون وعلى كل حال که مونږ خپله کې خاص لفظ کو که هلکه چېرته راګیر شوی ملګرو ته بس احمد ما احمد پته ولګي د حقاني تعلیم د ورته سم وایي نو بیا دا نکره شوله چې نکره شوه نو منصرف شو انا احمدون یا به انا احمدون وی انا احمدو به نه وی زه دارالعلوم حقانیه طالب یم نو دارالعلوم کې خو 3 زره طالبان ټول احمد دی نکره شو یو احمد طالب چېرته یو پردي کور ته ورغی پردي کور ته نو هلته هغه ښځې نحوه ویلي وه ورته وی انصرف انصرف رکشه رکشه پردی سړی انصرف مانه رکشه نه دی طالب او ملا آباشت که چپ نه شود وی انا احمد و احمد لا ینصرفو زما نوم احمد دی او احمد غیر منصرف دی نو هغې ورته وی اذا نکره صرفه چې کله نکره شي نو بیا ته خو نکرې دې څه پېژنم چې ته څوک یې څه زبردست جواب ورته طالب خړې سترګې بار ته وته چې ښځه پې غالبه شوه کور ته ننوتی نو هغې ښځه ورته روک شه دا خو پردی سړی یې انصرف انصرف نو دا طالبان هم زوروري ورته وي انا احمدو و احمدو لا ینصرفو زه خو احمد یم او احمد غیر منصرف دی یو پکې علمیت دی بل پکې ورنې فعل دی هغې ښځې ورته وي دا نکره صرفا کله چې ناشنا وي نکره شي د خو تا نه پېژنم ته څوک یې روک شه نو سترګې ښکته کړې او دقسې چې کوم در روان شوې دا نکره صرف طالبانو سوات کې یو ځل پیسې جمع کولې پخوا به طالبانو سبق نه وي اتڼ به وي اتڼ به ټولو جومات کې به د عالمانو ګډا کوله نو بلا پیسې به جمع کړې او هغې ته به صحبت وي صحبت کوو صحبت نو د خانانو ته به تلل چې څه پیسې را موږ به صحبت کوو یو خان ډېر بخیل و دی ما سره نشته د یو طالب بل طالب ته وایي تیبن ورته ورکه تیبن یعنې بوس ورته ورکه تعریف یې وکړه یاره ته ډېر سخي سړی ده هغه ورته تیبن نه کړه تیبن صبرات راته راکړه بولاو خانو خیله مې کړه صبره بوساړې ته وایي یې قسم دی که پیسه مې درکړه طالبان ټول کچل طالب بل طالب تیبن ورکه بړه تیبن لکه د عام خانان خو نه پوهېږي هغه بل فوج هغه خان دا واورېد تیبن نه کړه تیبن صبرات راکړه صبره بوساړې ته وایي وعلى كل حال بعض وخت کې مخاطب تا نه زیات عالمي ته خو به ځان ته وایې چې دی ما نو هغې ښځې ورته وایي چې اذا نکره صرفا کله چې نکره شي نو بیا دی منصرف ته ته نکرې دی زه پېژنم بروک شه وعلى كل حال نو په کومو ځایونو کې چې علمیت شرطي یا شرط نه لیکن جمع کېږي ورسره او دغه کلمات ته نکره وګرځې لکه ما درته وایي چې د احمدو لفظ مونږ د طالب هر نوم ته وایي چې لکه که څوک دې راګیروي په دارالعلوم کې نو وایه به چې د احمد دارالعلوم کې هم په کار چې د شپې طالبان څوکۍ کوي نو دې سره جهادي پوره ټریننګ وي او تمام دارالعلوم د طالبانو یو لوی مرکز او طالبان سست دي په کار ده چې هره شپه شپږ یا 10 طالبان مقرریږي نو ما په خیال په 10 میاشتو کې هم د چا نمبر نه راځي 2 غنټې باقاعده څوکۍ کوي ګرځي نو که یو طالب ونیسي بعد طالب هغه ورته راغونډي وایي احمدو بس پرېږدي بیا چې هلکه دمږه سړی دی او چا ته به دا لفظ نه څرګندوي بهرنو خلکو نو غل به ځان ته معلومېږي لکه هغه ته خو به چل نه ورځي چې زه څه ووایم نو په دې سره غل ځان ته معلوم شي نو که چا احمدو ټکه د دارالعلوم هر طالب ته نوم وګرځولو نو بیا دا نکره ده اذا نکره صرفا دا به بیا چې کوم دی نو اما فی القسم الاولي لومبنی قسم کوم دی کې چې علمیت شرطي کوم دی کې چې علمیت شرطي نو فلبقاء الاسم بلا سبب هغې کې یو سبب هم پاتې نه شو ځکه چې یو خو هغې کې علمیت او د بل لپاره علمیت شرط مو نو انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط هم راغله هغه بلکل سبب پکې اړو پاتې نه په کومو ځایونو کې چې علمیت د اسبابو دپاره شرط دی او علمیت پکې خپله موجود دی لکه مثلا تلحتو کې علمیت خپله موجود دی که نه دی موجود او تلحتو کې د تانیث لفظي دپاره علمیت ضروري دی که نه دی ضروري نو چې تلحتو نکره کې نه پکې علمیت راغی نه پکې تانیث راغی ځکه زموږ مراد د تانیث نه مطلق تانیث خو نه بلکې تانیث مشروطه بالشرط نو په انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط هم راغلی کې اړو سبب شته نه او چې کومو ځایونو کې سبب شرط علمیت شرط نو لکه عمره چې نکره کې نو بیا یو سبب پکې پاتې شو عدم یو سبب من مکافي کېږي نو دی وایي اما في القسم الأول فلبقاء الاسم بلا سبب
ځکه لمیت خو ته خود لاړو او هغه بل ته ولې لاړو ځکه چې لمیت هغې دپاره شرط او په انتفا د شرط سره انتفا د مشروط هم لاړه. واما فی الثانی او دویم قسم چې کوم دی کې لمیت شرط نی لیکن ورسره جمع کیږي فلبقاء على سبب واحد تقول تبوي جاءني طلحة وطلحة آخر مخکنه طلحه غیر منصرف دی طلحه راغلی وطلحة آخر یو بل سړی هم راغلی نو طلحة نه مراد خاص سړی نه دی خو د ورسې یو طالب بل هم راغلی وقام عمر وعمر آخر عمر راغلی او بل سړی هغه ته موږ هسې نوم عمر کولو او دارنګې وضرب احمد واحمد آخر خبره ختمه شوه او وكل ما لا ينصرف دا بل قانون دی هر هغه اسم چې غیر منصرفي اذا اضيف کله چې د هغې اضافت شي بلې کلمې ته او دخله اللام یا په الف لام داخل شو نو يدخله الکسرة بیا به کسره او تنوین را دي لکه مررت باحمدکم وبالاحمد مررت باحمدکم دا احمد مضاف ته کم ته او دی په حالت جری کې دی دی په حالت نو په دې صورت کې د باندې کسره راغله ځکه چې اضافت جانب د اسمیت قوي کوي او اصل په اسماو کې انصراف ته نه عدم انصراف او دارنګې الف لام هم جانب د اسمیت قوي کوي تاسو په سر کې ویلو چې الف لام او اضافت او دا بلا خبرې دا د اسم د خواص معظمه او مکبرو نه دي ومن خواصه د اسم نښې څه دي د اسم نښې دا دي چې دی به چاته مضاف کېږي په ده باندې الف لام به را دي دی به تثنیه را دي دی به جمع را دي دی به تسخیر را دي او حرف جر به پې داخلېږي بلا نښې وي نو په دې اضافت سره او په الف لامو سره جانب د اسمیت قوي شلو اصل په اسماو کې انصراف ته نو بیا به وی مررت باحمدکم او دارنګې مررت بالاحمد بس